بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. زما عزتمندو، کم انسان چې په دنیا کې زندگی تیری او هغه وی چې یاره ماته او زما د اولاد ته په معاشره کې عزت مقام حاصل شي، نو د هغې دپاره څه کول پکار دي؟ د هغې دپاره یو مجرب آسان درود شریف ښي چې هغه انسان د دې درود شریفو خیال ساتي او دا په اهتمام سره لولي، نو انشاءالله العزیز چې دې انسان ته او د چې څومره اولاد دی هغه ته به انشاءالله په معاشره کې ښه عزت حاصل وي او ښه د عزت مقام به ورته حاصلیږي. نو هغه درود شریف لومبنۍ طریقه ښیمه، د هغې نه بعد درته هغه درود شریف ښایم. که څوک د سحر او د ماسخوتن مونځ نه وروستو 71 فیرې یو او یا فیرې دا درود شریف وایي او دې سره د نورو مونځونو لکه ماسپښین، مازدیګر او ماښام مونځ نه بعد 7 ځله دا درود شریف پابندۍ سره وایي. سحر او ماسخوتن یو آیا کرت 71 فیرې او ماسپښین، مازدیګر او ماښام 7 ځله په پابندۍ سره دا درود شریف وایي، نو انشاءالله العزیز دې انسان ته چې دا کم انسان د دې ورد کوي او د ده اولاد ته به انشاءالله د دې د برکته په معاشره کې د عزت مقام حاصل شي. هغه درود شریف داري: اللهم صل على سيد العالمين حبيبك محمد وآله صلاة أنت لها أهل وبارك وسلم كذلك. نو دا درود شریف چې کوم انسان وای او په دغه طریقې سره ورد کوي او د دې پابندي کوي، نو انشاءالله په معاشره کې به دې انسان ته او د ده ټول اولاد که نارینه وي او که زنانه وي دې ته به د عزت یو مقام حاصل وي.